أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په حق باندې د عبد المطلب واقعات د مون بیان کړیو. د حضرت عبد الله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام والد محترم دی دغه حالات په ذکر وکړو. عبد الله نوم دا الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات محبوب دی. حدیث کې دی چې الله جل جلاله ته د ټولو زیات خوخ نمونه چې دی هغه دو دي، یو عبد الله او دویم عبد الرحمن. د دیو جنا د الله جل جلاله د اسم جلاله دې ته اسم اعظم ویل کی. امام ابو حنیفه رحم الله فرمای الله چې دې د اسم اعظم دی. دا ټول نمونه د الله جل جلاله د نوم تابع دي. دویم د الله فنوم پس دویم نمبر مرتبه دا د رحمان چې دنو دا معلومیږي. دیو جنا الله جل جلاله آیات کې داسې فرمایي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. تو ورته وایي چې الله را غواړي او الله الرحمن چې دنو دا را غواړي. دیو جنا دا دوانو نمونه ډیر زیات چې دینو دا محبوب دي. اول چې دینو دا عبد الله او دویم چې دې ته اسم اعظم طرف ته مضاف ته او دویم چې دینو دا عبد الرحمن چې رحمان طرف ته دا مضاف ته. دې مرتبه د اسم اعظم نه بعد ده. حضرت عبد الله د ولادت په وخت کې عبد المطلب په زړه کې د الله جل جلاله د طرفه وتا القا شی و د خپل زوی ته نوم چې دین دا عبد الله کې دا الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات دا محبوب دی. حضرت عبد الله د حضرت آمنه سره بیا نکاح څنګه وشو. عبد المطلب چې کله د عبد الله د فدیه نه فارغ شو نبی د واده په باره کې د لپاره سوچ شروع کړو. نو قبیله بني زهره چې د شرافت کې ډېر زیاته مخ کې و په هغه کې د وهب بن عبد مناف لوروا چې د هغه نوم حضرت آمنه و. د دې بل د دې پلار چې ونه دا وفات شوی او دا برتر په نگرانه کې و د وهب بن عبد مناف په تربیت کې و. حضرت عبد الله د فادی ته د نکاح پیغام چې دینو دا ولېګو او حضرت عبد المطلب چې و نو د وهب بن عبد مناف چې د آمنه د تر لورو حالنو میو هغه ته د نکاح پیغام چې دینو دا ولېګو. په یو مجلس کې د پلار او د زوی د دوانو نکاح وشو. د حضرت حمزه رضی الله عنه چې دینو دا پیدا شو چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترهم وو او رضاعی رورهم وو. ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې عبد المطلب د خپل زوی عبد الله نکاح لپاره چې په لار روان کړو نو په لار باندې یو يهودنې خزې باندې گزاران وشو. دا يهودنې خزې نوم چې دی نو دا فاطمه بنت مر دی چې د تورات او د انجیل او د نورو کتابونو نه ډېر زیاته واقفه و. دې کله د عبد الله د مخ ته وکتل نو په هغه کې هغه نور نبوت چې دی نه هغه پړه کېدو. دیو ته आवाज وکړو ځان طرف ته راوغبلو وته وی چې ته تعالی سلو خان چې دین دا بده تا ته درکړم ته ما زره صرف یو پیره چې دی نزینا وکا. دی ورته وای چې اما الحرام فالممات دونه والحل لا حل واستبینه. حرام ارتکاب نه مرګ چې دین دا بهتر دی
او دا څه فعل چې هغه حلال نه وي هغه زمانه څنګه ظاهري دي شي فكيف بالامر الذي تبغينه يحمل كريم غرضه ودينه او د کریم النفس او د شریف النفس کسنا ادا سه ناجایز کار مطالبه څنګه کول شي هغه خود خپل ځان او چې دین هغه حفاظت کوي حضرت عبد الله چې کله د حضرت امینه سره نکاح نو واپس را روان دي نو په واپسې کې چې په دې خزه باندې بیا تیرې دو دې دنه تاسو کې عبد الله دا دون ورځې چرته وي کم دي کې اوسې دي حضرت عبد الله وت فرمای چې ما دا دون ورځې د وهب بن عبد مناف د لور سره د حضرت امینه په نکاح کې چې دین ادا تیرې کړې او د نکاح نه په 3 ورځې مې سره گزاران چې دین ادا وکړو نو د يهودانو خدای چې دا وره د وته وي والله فقسم مې په الله مې قسم وي چې زه بدکار سنانه نه ما ترې مخته چې ما وکتل نو ما بګه نور نبوت چې دین هغه ولیدو چې زما درته هغه نور نبوت هغه منتقل شي لیکن الله جل جلاله چې چرته غختل نه الله هغه نور نبوت چې دین هغه امانت کې هودو حضرت عبد الله د تجارت د فار قافلې سره تشریف یوړو فلاره کې د بیماری د وجنه په مدینه منوره کې بیا د ایثار شول قافلې والا مکی ته واپس راغلل عبد المطلب د قافلې والا نه تاسو کړو چې حضرت عبد الله چرته دي قافلې والا وته وی چې هغه د بیماری د وجنه ال کې د بنی نجار سره په مدینه منوره کې سیدی نه ایثار شوی دی عبد المطلب فورا خپل مشر زوی حارث چې دین دا مدینه ته روان کړو په مدینه ته چې دیو رسیدل نو حضرت عبد الله چې دین هغه دفن شوی هم وو ای وفات شو یو میاش بیماری تیر کړي وا او په مدینه منوره کې په نابغه مقام کې ای دفن دي حارث شکل واپس راغی عبد الله ته نور رشتہ داران عبد المطلب او نور رشتہ دارانو ته د حادثه ناصافه حادثه اطلاع ورکړه نو دا غن ټول چې دین دا ډیر زیات په سخت صدمه کې چې دین دا فری وتل قیس بن مخرمه مروی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ټیم کې د مور په ګډه باندې چې د دی فلار چې دین دا وفات شو په پلار چې وفات کېدو نو په دغه ټیم کې د دوی عمر څومره او د عبد الله څومره عمر نه دی کې یو سلو 15 قولونه دی یو وی چې 13 کال او بعض وی 15 کال او سو کوئی 30 کال او لیکن راجح داله چې 13 کال په عمر کې عبد الله چې دین دا وفات شوی دی څومره مال پرې خو نو مرګ په ټیم کې عبد الله 15 خان او یو سوچېله یو ویند چې د هغه کونیت ام ایمن وو او نوم چې دین دای برکت وو دای په طریقه کې چې خپل نبی علی السلام ته پرې خاو دی وی الله یې بده خبرو باندې مالهم او ټول مسلمانانو د اورېدو توفیق ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین